د صحافت په آدابو کې یو ادب علما دا ذکر کوي چې کومه خبره په خوله باندې کول دا ګناه ده، هغه خبره په قلم باندې لیکلم ګناه ده. دغه شانته هغه خبره د کلم په ذریعه باندې محفوظ شي چې ته څو پرې خبره د کلم په ذریعه محفوظ وي او خبره غلطه وي تا ته به ګناه ملويږي. دغه شانته زما او تا چې کله یو خبره غلطه وي نو هغه د سوشل میډیا په نسبت باندې د هغې په ذریعه باندې دا محفوظ شي. نو یو خبره مثلا د ګناه وه، یو اشتهار د ګناه وه، یو نظریه، یو سوچ او فکر د ګناه وه او د هغې تا تشهیر وکړو، هغه دې شیر کړلو او هغه شی مخکې لاړلو او په هغه باندې خلک عمل کوي پرې باندې روان دي. دا ګناه جاریه چې کومه ده دا زما ته په عملنامه کې لیکل شوې ده. نو کومه ګناه چې انسان په خوله باندې کوي او ګناه وي هغه نه موږ تاسو ځان ساتو. دا شانته په کلم باندې ځینې ګناهونه ونه کړو، دا شانته په سوشل میډیا باندې ګناهونه ونه کړو. علما لیکي چې انسان ګناه او غلطي په کوم ځای کې وکړي یا په کومه طریقه باندې وکړي، په کار دا دی چې دی توبه په هغه طریقه وباسي. مولا دی دغه نه غلطي په محراب منبر باندې وشوله، مسله غلطه بیان کړله، نو هغه چې بیا رجوع کوي د خپلې مسالې نه هغه په محراب منبر باندې وایي چې په تېره جمعه باندې په تېر بیان کې په تېر درس کې مانه غلطي شوې ده، نو زه دغه غلطي نه چې کوم رجوع کوم صحیح مسله داسې ده. نو موږ او تاسو نه غلطۍ کېږي په سوشل میډیا باندې، په کار دا دی چې هغه ویډیوګانې موږ بیا ډیلیټ کړو، د هغې په ځای باندې موږ خپله معافي جاري کړو.